اليوم نن رزبا نختم من مهر الگو على افواههم د دوی په خلو باندې وتكلمنا ايديهم او خبر وکوي مونږ سره لاسونه د دوی وتشهد ارجلهم او گواهی به ورکړي خپې د دوی بما كانوا يكسبون په هغه څه چې دوی بکول ولو نشاء او کچری وغواړو مونږه لا طمسنا على اعينهم نو نابود بکړو مونږه سترګې د دوی فاستبقوا الصراط پس دوی با وړاندې کیږي لارې طرف ته فانا يبصرون پس د کم ځای نه به دوی ویني ولو نشاء او کچری وغواړو مونږه لمسخناهم نو مسخ بکړو مونږه د دوی على مكانتهم د دوی په ځایونو فمستطاعوا نو وسب نشد دوی مضيا دتلو ولا يرجعون او ند برترا ګرځیدو ومن نعمره او د چا چې مونږه عمر زیات نو نکسه فی الخلق بیا د مونږ ضعیف کړو فی الخلق په مخلوق کې افلا يعقلون پس ایدو عقل نلري اليوم نختم على افواههم مهر نختم ختم خاتم مهر توي الله تبارک وتعالى چې د په خلو باندې په جبو باندې مهر لګي مسلم شریف حدیث پاک دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرام سره مجلس کې تشریف فرماو ناګهانا دوانو جهان سردار مسکی شو او بیا صحابه کرام ته فرمایل چې تاسو مانه تاسو نه کوئ چې زولي مسکی شو صحابه کرام عرض وکړي چې د الله رسول د الله تعالی علم دی او د الله رسول تعالی علم دی نبی علیہ السلام فرمایل چې ما ته هغه وخت را یاد شو چې کله بعد حشر په میدان کې الله جل شانه با یو کس راولي هغه به د الله جل شانه په حضور کې دا خبره کوي چې یا الله تا خو وی کنه چې زه پتا ظلم نکوم تا سره به انصاف کوم الله جل شانه ته فرمایي چې او بالکل ما دا ویلي پتا به ظلم نکېږي بالکل نو دی عرض کې چې یا الله زما د ذات نه سوا کدا هر څوک دې دا ټول زما دشمنان دي زه د یو کس گواهی او شهادت هم په خپل حق کې د خپل ذات په باره کې دې زدا نه تسلیموم دا ټول زما دشمنان دي کدا رشتہ داران دي که خپلوان دي کدا ټول زما دشمنان دي نو د یو کس گواهی او شهادت هم خپل خلاف زه نه برداشت کوم لہذا ما هیڅ نه کړی الله تبارک وتعالى وو ته فرمایي چې ټیک ده دغه چې کوم فرشتي دي ملائک دي د دوی شهادت هم ته نه مانی خپل اچا گواهی د خپل ځان خلاف ته نه مانی لہذا د جبې ته خلی ته به دا حکم وشي ته بند شه او د اندامونو ته به دا حکم وشي چې تاسو خبرې کوئ نو د په ټول عمر کې چې کم کم کارونه کړي وي په لاسونو باندې په خپو باندې په نورو اندامونو باندې هغه یو عضو یو اندام به شهادت ورکوي چې دا کړی دی دا کړی دی دا کړی دی او چې کله دا ټول شهادت واغشتل شي نو اخر کې الله تبارک وتعالى به د خلینا دا مهر اخو نو دی به دا گویاش او په سوره حمیم سجده کې الله جل شانه ذکر کړی دی چې دی به خپل اندامونو ته وایي چې وقالو لجلودهم لما شهدتم علينا تاسو زما خلاف ولې گواهی ورکړه حالانکه ما خو تاسو د بچ کولو لپاره دا خبره کړې و چې دا عذاب نه بچ شي تاسو ونسوځي قالوا دی ورته وای دا اندامونه به आवाज راشي انطقنا الله الذي انطق كل شيء موږ له خبرو صلاحيت هغه ذات راکړو چې کوم ذات ټول ته د خبرو طاقت ورکړي دا الله جل شانه په حکم مون خبرې کړي نو لہذا په دې جبه کې د خبرو صلاحيت اچول والا د الله جل شانه ذات دی ګینی دا سارو سره د انسان نه غټ غټ جبي وي خو د خبرو صلاحيت پکې نه وي نو دا خبره دا د جبي کمال نه دا د الله تبارک وتعالى حکم وي په دنیا کې خستا روغ رمټ انسانان وي خو چې کله د الله تبارک وتعالى حکم پر راشي په جب باندې د فالج اٹې ګوشي په اندامونو باندې د فالج اٹې ګوشي د خبرو غ صلاحيت سلب کړی شي نو لہذا د اندامونو به د خلاف گواهی ورکړي او بیا ور سره بل حدیث پاک ذکر دی چې الله تبارک وتعالى به یو مؤمن بنده راولي او هغه ته به دغه ګناهونه ښکار کړي چې دا ګناه تا کړی دی الله رب العالمین با
یوازې به د سره خبره کوي دی به اقرار وکړي چې او زما ربه دا ګناهونه رانه شوي دي الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي چې ما ټول ستا دا ګناهونه درته معاف او بیا به د نیک اعمال راوړلی شي هغه نیک اعمال یو عمل به بیانېږي او دا ټول انسانان به یې اوري دا د الله تبارک وتعالی ذات فضل و کرم او مهرباني وي په خپل مؤمن بنده باندې او بیا به ورته آخره کې ووایي چې دا ټول ګناهونه مې ورته معاف کړو او د نیکو اعمالو د برکته زما په فضل و کرم چې جنت ته داخليږي نو دا ټول اندامونه به د انسان په حق کې یا دغه خلاف شهادت ورکوي ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون دغه سترګه چې په دې باندې انسان قتل کوي لیدل کوي او ګرځیدل کوي نو فرمایي کچره دغه سترګو د نعمت زتی واخلم فانا يبصرون ندی به څنګه قتل کوي ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم نو کچره الله تبارک وتعالى فرمایي چې د نه د ګرځیدو صلاحیت ز سلب کړم او مسخ کړم د هرڅ فمستطاعوا مزيا نو مخکې تلی شي ولا يرجعون نه برستو تلی شي نو دعا قوت گویایی قوت سماعت قوت بصارت دا ټول قوتونه د الله تبارک وتعالى طرفنا امانت دي عن قریب داسې وخت راتلون کې وي چې انسان بغواړي چې د جبې په ذریعه باندې ذکر وکړي د لاسونو په ذریعه باندې خګړه وکړي په خپو باندې چې د نیکی طرف ته تګ وکړي خدا بیا د اندامونه به اجازت نه ورکوي او بیا ومن نعمره ننکس فی الخلق ځینې خلکو ته الله تبارک وتعالی عمر ډیر ورکي او ننکسه فی الخلق دی په مخلوق کې کمزور شي ضعیف شي داسې عمر ته ورسیږي چې د بل لاس ته محتاج شي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عمر نه پناه غوښتي دي اللهم انی اعوذ بک من ارذل العمر اے الله ارذل عمر نه ماته پناه راکړي داسې عمر چې پاغي کې انسان د بل لاس ته محتاج شي اغه نه نبی صلی الله علیه وسلم پناه غوښتي دي نو لہذا داسې عمر نه پناه غوښتل پکار دي او همیشه د الله تبارک وتعالى نه د عزت جون او د شهادت مرګ غوښتل پکار دي نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ځان لپاره د شهادت مرګ غوښتي دي لوددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل تمنا کړی دا چې د الله په لار کې بار بار شهید کړی شم بار بار ژوندې کړی شم بار بار شهید کړی شم او فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله یو مؤمن اخلاص سره د الله په لار کې شهادت مرګ وغواړي نو الله جل شانه ته د شهادت مرتبه ورکي اگر چې په خپل بستر باندې هم مرګ راشي ورته نو لہذا د الله تبارک وتعالى نه د عزت جون او د شهادت مرګ سوال کول پکار دي انبیاء کرامو کړي دي صحابه کرامو کړي دي دا د مؤمن د جون مقصد دا دی چې هغه د الله دین د پاره د الله د دین سربلندۍ د پاره आवाज اوچت کی او هغه د پاره چې دی بیا دته د شهادت مرګ ملو شي نو داسې جون داسې عمر چې پاغي کې انسان د بل لاس ته محتاج شي دا هم یو عبرت دی د مسلمان د پاره چې کوم ذات په د آخري عمر کې تابل لاس ته محتاج کوي ستا لاسونه خپې اندامونه دا ضعف ته لاړ شي او بیا د بچپن عمر ته لاړ شي نو هغه ذات په ځوانۍ کې هم تابان دا حالت راوستی شي چې الله تبارک وتعالی باوجود د ستا د بدن د قوتونو او د طاقتونو نه تا چې دی هغه چې دی ضعیفه کی او کمزوره کی او د صلاحیتونه د اندامونو الله تبارک وتعالی واپس واخلي او تا چې دی هغه عمر ته ورسي کم عمر ته انسان د عمر آخري حصہ کې رسي نو لہذا مفسرین کرام لیکلي چې کله به هم د آیتونو مبارکه برالل نو زمون چې کوم اکابر او اسلاف او اولیاء کرام مفسرین هغه په جړه جړه باندې به الله تبارک وتعالى نه دعاګانې کول چې یا الله د میدان محشر ذکر دی د میدان محشر د رسوایی نه مونږ ساتي او د میدان محشر چې کوم مشقتونه دي تکلیفونه دي او دغه سي عذابونه دي او الته کې د راس فاش کېدل دي د الله رب العالمین مخ ته ودرېدل دي د هغه حالاتونه د الله تبارک وتعالى نه عافیت غختل پناه غختل د قران کریم د تلاوت آدابو کې دا ادب دي چې کلم داسې حالات راشي د میدان محشر دا غینه سړی پناه وغواړي د الله تبارک وتعالى د عافیت سوالو کې او دغه شانتي د آخري عمر ذکر راشي د خپل عمر د آخري عمر په باره کې د الله تبارک وتعالى نه سوالو کې چې دا داسې عمر داسې ژوند چې هغه انسان د بل لاس ته محتاج شي په داسې حالاتو کې په داسې عمر کې خپل اولاد هم د چانه پکاري نزدې رشتہ دار هم د چانه پکاري نو لہذا
چې کله انسان د په وجود کې دم خم وي زور طاقت وي د الله تبارک وتعالى د ذات نه د عزت ژوند سره سره د شهادت د مرګ سوال وشي. اليوم نختم نن ورځ به موږ مهر ولګو على افواههم د دوی په خلو باندې وتكلمنا ايديهم او خبرې به وکړي موږ سره لاسونه د دوی وتشهد ارجلهم او گواهي ورکړي خپې د دوی بما كانوا يكسبون پاغه چې دوی وکول ولو نشاء او کچری وغواړو مونږه لطمسنا نو نابود بکړو مونږه على اعينهم سترګې د دوی فاستبقوا الصراط پس دوی به وړاندې کیږي د لارې طرف ته فانا يبصرون پس کم زینه به دوی ویني ولو نشاء او کچری وغواړو مونږه لمسخناهم نو مسخ بکړو مونږ دوی على مكانتهم او د دوی په ځایونو فمستطاعوا نو وسب نشي د دوی مزيا د تیریدلو ولا يرجعون او نه واپس راتلو ومن نعمره او هغه څوک چې د چا عمر مونږه زیات کو نو نکسه فی الخلق نو ضعف ورکړو مونږ دی په مخلوق ضعیف کړو مونږ دی په مخلوق کې افلا يعقلون نو آیا دوی عقل نه لري. صدق الله علیه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمته.